بس هغه تاسو ته پته ده چې ټول ولې هغه ټول غلي دي خل دي او ووټ خو زمونږ ته پته ده چې موږ ووټ چې د پی ټی آی د مین شه د ووټ ته خل دي او دا ټول چې دا کم کسان چې د دوسر نن په جرګه کې ناسومو په د جلسه کې دې کې زیات تر چې دی کنه زیات تر ووټ چې دی هغه دغه د ووټ خلک پی ټی آی لور کوي عمران خان لمخامخ غږ پدې نه کوي چې روره غږ کوي جو وړي نو بس اوس په پته لګي نو دغه اساس د تیار نو بس سبب وای نو مونږ صرف دغه چې مونږ د عمران خان سپورټران یو اوټ بم د عمران خان د خیر سره نو جلسه خو د هر یو لیډر چې دی کنه هغه په خپل نسبت باندې ډیره غټه کیږي کاغه د عمران خان دا کاغه د مریم نواز دا کاغه د بلاول بټو دا خو مین مقصد زموږ سره ووټ ورکول د ملک حالات را برابر کول نن دی غریب خلکو ته وګوره د څومره چې ولل دي ته دی ول قسم ورکوي تاسو په کورونو کې د رزق درته لکی وای د دې امپورټ حکومت چې دی کنه نن د دې د 14 پالټو حکومت ته د 14 حکومت راشه قسم دې په خوده هر سړی په خپل اقتدار کې ډوب دی څوک لندن ته دوري کوي څوک سپین ته کوي څوک انګلند ته کوي د موږ د خلکو سره قدر نشته چې دا ماشوم په سال کې د په کور کې رزق شته نشته دا شي نشته د دې ماشوم ته تعلیم ته پوسو چې د تعلیم څه سال له پوښ کنه دا ټول خپل مفاد د پاره د خپل ځان د پاره د خپل اوټ لپاره د دې مخکې د علي خان چې په پی ټی آی کې تاسو ټول میډیا ته پته ها ما ولا موټر کله تا ولا مور کله بل ولا مور کله نن اقتدار کې هغه نشته نن پی دغه توغ بي د پیپلو توغ زما د پاره هغه سره بلاول بټو د زما د پاره هغه سره عمران خان دی چې زما د غریب عوام زما د غریب خلکو د قوم د عوام خیال وساتي نن د وړو ټول د راشه په 2500 روپۍ دا که په یو دکان کې په 2600 په بل کې په 2700 دا څوک ته تاسو نشته زمونږ د خلک چې څومره یو راډار چم چې سب دا کیمرا ورځو دا ویني قسم په خدای یو سلام خپل تاسو نشي کولای تورې دا زما د لپاره هغه لیډر خره چې زما د غریب عوام زما د قوم زما د عوام خیال وساتي او جلسې لراغلو جلسه ولده او وس په ان شاء الله وټ بزندغه زمیري چې کوم سړی ته ښکاري هغه به موټر کو داخله لکه مثال تور چې کوم یو خی اندازه کوم د کتاب سره ده زیاره زه خو نعمت الله څه وجوهاتو نو د پالټو سره زما کار چلے زما دا پالټي ده نو دا ګاډه مې پالټي ده پالټو نه مال څه پیدا راشي نه ویتلې نه اوټ پور کوي ووټ کمیړه واغه جوړ به کوم ګړه مې وانه کس نه ورکوم ووټ خو به پی ټی آی لور کوم او ډاکټر حیدر بلاول له دغه خپل نظریه وه پارټي بدله کړه او نور پیپل پارټي په دې ملک ډېر وخوشو او د خلکو ته پته ده که صحیح کړي دا خلک دي په خپله وګوري بل زه په دې ملک دا مهنګایي او دا هر څه چې دي نو دا هم ټول د دې د وجې دي یاره جي نن ډېره ښکلې جلسه وشوه ځکه د سوات چې کوم حالات دي خلکو خو بلاول راتلی هم نشي دلته دهشتګردي رسنۍ یو هغه د خاندان سره تعلق ساتي چې دهشتګردیان نه یېرېږي بل ډاکټر حیدر صاحب چې راغلی نه پیپل پارټي کې یو نوی جانې لګا کړی په ورکارانو کې جذبه او دغه ان شاء الله ډېره ښکلې جلسه کامیابه جلسه وشوه ودمني ډېره ښکلې جلسه وشوه او په ګډ ټازار کې سره خلک ډېر راغلي جلسې ته ډېره ښکلې جلسه وشوه کامیابه زه خو دا ګڼم چې غریبو خلکو دا پاکستان پیپل پارټي همیشه چې دی د غریبو د خیال کړی دی زما په یقین خو ډېر ښه کار وشو او دویم ښه کار دا وشو چې د سوات ته یو ښکلی پیغام د امن لاړ ځکه چې سیل هم خلک نه راځي په سوات کې دهشتګردي ده نو الحمدلله د ټولو نه زیات او دهشتګردۍ شکار دا خاندانو چې دی راغی واپس لاړ نو زه ټولو ستاسو په واسط باندې ټول سیلګندو ته چې سوات ته راځي امن دي نو زه خو دا ګڼم چې بلاول زمونږ خو جو به هر حال میلمه و راغی دی وطن ته خو زه ډېره دا خبره د میډیا په وساطت سره کول غواړم چې چونکې ډاکټر صاحب د خپلې خولې نه دا خبره کړې وه چې دا د ملکنډ په سطحه باندې دا جلسه وه خو هغه شانتې خلک نه او جلسه ډېره زیاته لکه ناکامه شوه او چونکې دا ګراوند چې دی نو د نورو ګراوندونو په کمپیریزن باندې ډېر زیات وړوکی هم دی خو بیا د هغې باوجود چې دی نو هم لکه نیم ګراوند ډک شوی و نیم ګراوند چې دی نو هغه خالي پروت و د دې خبرې نه یو خاص مقصد دی هغه مقصد دا دی چې په دې خلکو کې دا شعور راغلی دا پوهه راغلی ده چې خلکو ډایناسټک پالیټکس چې دی هغه ریجکټ کړي دي په خلکو کې دا پوهه راغلی دا شعور راغلی چې نور چې څومره انتخاب د خلکو کیږي هغه په جمهوری طریقه باندې کیږي
دا خلک جمهوریت پسند دی. دیو نور د موروثي سیاست نه کناره کشي کوي. یو انقلاب طرف ته دا وطن چې دی دا عوام چې دی دیو تشکیل غواړي او د هغې ثبوت چې دی نن په تحصیل خوازخیله کې په بھرپور انداز کې خلکو وښوه. دا نن جلسه چې وه دا اکچولی د ټرو سیګنیفیکیشن و د پیپل پارټۍ هغه رهنماګانو ته چې هغو دعوې کوي چې موږ دلته کار کړی دی، موږ دلته یو څه کړي دي، موږ دلته بل څه کړي دي، نو هغو دې به هر حال د دې جلسې نه سبق واخلي، یو امتحان دی واخلي او چې دی نو هغو ته په دې ذهن کې کیدي چې دلته د هغو د سیاست هغه دارو مدار چې دی هغه مطلب دا دی چې دلته په نظر باندې نه راځي. لہذا عوام چې دی نو هوښیار دي، هغو په دې خبره باندې پوهه دي.